صاحب سے جمهوری نظام کې خود سیاست ډیفینیشن یا بای بک مونږ هغې ته وایو چې دلته به څه امیدواران هغه به سیاست ته ودرېږي، خلک یا عوام چې دی هغه په پای کې خوښوي چې دوی به زمونږ په پارلیمان کې نمایندګي کوي. د دې حده پورې سیاست دی. خو دلته د بل څه جوړ شوي دي، دلته ذاتیات دي، دلته کنزل دي، دلته خیري دي، دلته ایون ګریوانونو ته لاسونه اچول دي. دا ډیر زیات بدل نه دی د اوریجنل جمهوریت یا سیاست؟ او ډیره مهمه مسله یې رامخکې کړه او بالکل ټیک وی. خو ستا خو عمر به دونه و چې د 15 کالو زوړ سیاست په تا ته یادي؟ نه به یاد نه دی یاد. ښه 15 کاله مخکې دا چل نو ښه، یا که زه ډېر دغه وکړم چې بلکې 10 کاله مخکې هم تقریبا داسې سچویشن نه و. خو دا 10 کاله دا سپین نه دی یا دا وخت کومه دورانیه چې ده په دې کې دا چل وشو. او دا چل ځکه وشو چې دا چې کوم دی نو مخصوص خلک وو، هغوی چې کوم دی چوڼی سټک راوغستو او یوه ګټه یې رامخکې کړه، په هغې کې بوت جوړ کړو. هغه بوت چې کوم دی نو هغې ته بیا خلک یې هغې ته جوړ کړو چې یاره دا بوت دی او ښکلی دی او د دې آرټ ته ګورئ او دا دی او دا دی. چې کله د هغه بوت نه چې کوم دی د هغې خلکو د هغه بوت عبادت شروع کړو او هغه بوت بالکل نعوذ بالله لکه څنګه چې دا هندومت دی که نه، او هغه بوت له خلکو د خدای پاک درجه ورکړه. هغه پارټي چې کوم دی نو هغه مذهب شو. نو کنزل هم مخې له رالو ځکه چې تا د یو سړي جذبه یا د هغه ایمان یا هغه سیټ ټچ کې نو خلک بیا څه کوي؟ خلک بیا ریش کېږي، خلک کنزلوم کوي. او بیا چې کوم بوت تراش کړی شوی نو هغه چې کوم دی نو هغه بوت کې چې کله سا ور واچولی شو نو هغه بوت په خپله چې په سټیج به ودرېدو هغه به کنزل وکړل. نو هغه چې به کنزل وکړل هغه به سپکه خوله استعمال کړه، هغه به غیر پارلیماني لاړو. نو لاندې چې په زرګاو کسان هغه ته ولاړو نو په هغه ټولو به د هغه اثر و. نو دا چل چې کوم دی 10 کاله یا 15 کاله مخکې دا چل نه و. دا په دې 15 کالو په منځ کې چې کوم دی دا ټول هر څه ولړلی شو. صاحب صاحب زه هم 10 کاله مخکې هم وو، لکه اپ ټو سم ایکسټینټ لکه موږ د بېنظیر هغه تصویران چې ایډیټ شوي هلیکاپټر نه ورځول یو په دې سیاست کې زموږ په کلچر کې هغه وو. خو ستاسو خبره صحیح ده چې دا نیکسټ لیول شو، په دې کې ډېر زیات شدت راغی او د دې یو وجه ده طالبانو په دور کې په سوات کې زما یاد شي چې خلکو به دا واړه څه دي ماشومان دی به دا راکټ لانچرې به یې جوړ کړې وې د پلاستیک د بوتلونه، داسې کیسونه پکې هم راغلي وو. دا کوډې به ورکولې پیشوګان او دا به یې رانیول او موږ له کوډې ورکوو که نه، ځکه چې هغه عمرونه داسې وو، ذهنونه چې وو هغه دومره پاخه نه وو. تاسو چې کوم کس یادوئ د ده چې کوم کلټ فالوینګ دی د هغې عمرونه چې دي هغه رالوشي دی او دی کتی دی. نو په هغه وخت کې په هغې سټیج کې د ګروت په سټیج کې ول، ذهنونه یې دومره پاخه نه ول، هغوی ټول عمر دی کتلی دی په هغې سټیج کې دی اورېدلی دی. نو چې ستاسو خبره چې دی ورته څه وایي په هغې لبیک ویلی دي، نو اوس د خلکو سره شر هم کوي، کنزل هم کوي، د کور مخې له پسې هم ځي، هر څه ورله کوي. نو دا خبره یو صحیح ده چې په دې کې یو فیکټر دا دی چې چونکې ډېر زیات فالوینګ چې دی هغه د یوت دی او د یوت د اړخه چې دی هغه ډېر زیات مونږ شدت یې نو په دې کې داسې ده چې په طالبانایزیشن کوم دور چې و په هغې کې به زموږ سره په دې اخبار کې مختلف خلک کېناستو. نو ما ته اوس هم یاد دي زموږ سره یو کس په کېناستو چې غټه غټه ګیره به یې وه، هغه د اخبار دې دفتر ته راتلو او هغه یو پیراسې په ګپ کې یو خبره وکړه، داسې دور را روان دی چې ستاسو نه به دا طالبان هېر کړي. نو ما خندل، ما وی دا دی څه یار هغه وی یاره یو عجیبه غونته سچویشن دی، وی را روان دور چې دی وی هغه به داسې چې تاسو به لکه تاسو به مقصد غواړئ نه خو ستاسو ذهنونه به چې کوم دی دا به تړلی شي. په هغه وخت کې چې کوم دی نو که ته وګورې د موبایل د دې د استعمال یا د دې سوشل میډیا د استعمال یا دا دونه تیز نیټ دا څیزونه نه نو د خلکو هغه طرف ته دونه رجحان نه. خو په هغه وخت کې ویلی کېږي هغه کم کس چې به کېناستو پاسېدو اوس ما ته کولاو پته لګي چې هغه ګیرې والی هغه کس څوک و یا زموږ سره چې به کېناستو خبرې به یې کولې، اوس ما ته پته لګي چې دا څوک و. هغه د بره خلا نه به راتلو، د خلایي مخلوق که نه هغه محکمه زراعت والا و. نو هغه دا خبره ډېره زبردسته کړې وه چې تاسو به په طالبان وبخئ. هغه په هغه وخت کې وی داسې چل کېږي چې ټرینډونه به جوړېږي او دا ټرینډ به په سوشل میډیا باندې دغه کېږي او بیا به هغه ټرینډ به جوړېږي او په ټرینډ پسې به خلک هغه فالو کوي. موږ یاره داسې چل روان دی که نه. نو هغه داسې کار شوی چې څه خلک وو څه طاقتونه وو چې هغوی په هغه وخت کې ټیمان جوړ کړل
چې وس کم دا مضبوط دا هغه وخت کم مضبوط سیاستدانان چې هغه ته داسې نشو خرابولی دا هغه وخت مضبوط سیاستدانان به تا په پراپیګنډا په دروغو او په زور په ټرندونو لکه اوس ټرند ما په هغه وخت کې نه پېژنم اوس یې پېژنم چې د ټویټر ټرند رغېږي د فیسبوک خپل ټرند رغېږي اوس پې پوه یم خو په هغه وخت کې خو موږ نه پوهېدو په هغه وخت کې چې کوم دی نو ټیمان ناستو هغوی چې کوم دی نو دغه ورکول تربیتونه ورکول چې یو ټرند به جوړېږي یو دروغ به په دومره غټه پیمانه جوړو او په دومره غټه پیمانه به یې خورو چې ټولو خلکو ته به هغه رښتیا ښکاري نو هغه چل هغه کس چې خبره کړې وه چې تاسو په طالبان وبخئ مونږ په اوس طالبان بخو که نه بخو په هغه په مۍ کې چې کوم واقعیات راغلي وو د هر څه چې په بله اړولی شوي وو په هغې کې ګوره زه ټوټل د دغې کسانو ګناه ته زه نه کومه په هغې کې څه خلک د بل طرف هم راغلي وو پکې شامل شوي او د بل طرفه پکې هم خلکو چې کوم دی خپل کار ویستی دی خو استعمال شوي خو دا دي که نه نو دې کسانو دا دومره د دوی هغه ذهن سازي دومره ټرنډونه جوړول چې لکه زموږ چې کوم دی نو په مشر باندې یا هغه راټینګېږي یا هغه دغه کېږي ته ریاست چیلنج کې ته د ریاست ادارې چیلنج کې ریاست خو ریاست دی ته که هر څونه که ته زور اورې خو د ریاست نه خو څوک زور اور نه نو هغه چې کوم دی هغه وخت کې ټرنډز او هغه چې کوم دی هغه ټیمان جوړ شو او هغه مضبوط سیاستدانان چې د چا سوچ هم نشو کېدی چې ته به د پنجاب سیاست وړکې ته به د پنجاب سیاستدان چې کوم دی هغه به ته په هغه به ته غوږونه ونسي نو په هغه وخت کې چې کوم دی ټرنډز جوړ شو ټیمان ورته جوړ شو دا دغه خلکو جوړ کړی خلک دی دغه محکمه زراعت والا جوړ کړی خلک او هغه یې پې خراب کو او بیا هغه چې چا رخکړي خلک وو جو هغه خلک ولګېدو او هغه خپل رخکړي خلک یې خراب ٹھیک شو سر اصل کې جوړ شوی دی میس ګندګي جوړه شوې ده او تاسو خبره صحیح ده ایون چا چې دا ټرند شروع کړو چا چې په پلانینګ باندې دا هر څه دا ګند مچاو کړی هغو ته اوس واپس هغه ګند تللی دی رسېدلی دی ورته اصل کې مسله دا ده چې دلته زما د تره زوی زما ګاونډي د هغه سره پې زما تعلقات خرابېږي زه ورسره شرونه کوم او مسله دا ده چې نه ماله نواز شریف زما مسلې حل کول ته راځي نو په ما سخته راشي نه عمران خان راځي ها دا خلک بله ورځ کیني په یو پارلیمان کې خاندي په یو سیټ کې خاندي خو هلته یې ما سره دا وکړه چې زما په کور کلي باندې زه یوازې کړم زما په سخته باندې چې کوم خلک پکارېدو د هغو سره زه د خپل ګنده سیاست ته لاسه په شر کړی یم نو پکار ده چې دا ریلایزیشن دا احساسي چې یاره دغه سیاستدانان چې دي دا د دې 110% چانسز دي چې دوی به بله ورځ یو ځای کیني خو هلته مونږ چې کوم خپل تعلقات خرابو دا نه دي خرابول پکار نو که دې خوښی چې نن دا پروګرام زه راغونډ کوم صحیح دی سر ډېره اسانه خبره ده دا خو پکار ده چې د خلکو له لږ سوچ رالی نه شین انقلاب دا ملک برابرولی شي نه سور انقلاب برابرولی شي یو دلته خپل انقلاب راتلی نه شي ځکه چې د دې خلکو چې کوم دا کومه ذهني سطحه ده هغه چې ته وګورې چې هر سړي خپل ځان له په خپل ذهن کې یو بوت راښکړی دی او د هغه بوت چې کوم دی نو هغه پرستش کوي دا انقلابونه تر هغې پورې نشي راتلی تر څو پورې چې تا ټوټل خلک اویر کړي نه تا دا ټوټل خلک ایجوکیټ کړي نه ډېره ښکلې خبره دې وکړه زما په خپل کور کې چې کوم دی دوه تره زامن دي یو د تره زوی مې بل کنځي ولې چې یو د تره زوی مې د سرې جنډې د لاندې ولاړ دی او بل د تره زوی مې د سرې شنې جنډې د لاندې ولاړ دی ټیک شو او دواړه یو بل کنځي نو پکار ده چې ټولو خلکو ته دا سوچ راشي چې بله ورځ ستا خبره ټول په پارلیمان کې ناست دي نو ولې ما او تا چې کوم دی د یو بل سره اړه بداوی کوو ته د خپل سوچ ته د خپلې نظریې ملګری زه د خپلې نظریې ملګری یم زما کمیس په تا نه فټ کېږي ستا کمیس په ما نه فټ کېږي زما پیزار په تا نه فټ کېږي ستا پیزار په ما نه فټ کېږي ته خپل پیزار والا دغه چوک ته ځه زه به خپل پیزار والم دغه چوک ته به ځم اوس د طاقته پورې خبره ده چې کم سړی د چوکه پورې رسي نو موږ له نه دي پکار چې خپل بوټان چاته په خپو کړو او زما په خیال چې ټولو ته به ریکویسټ او درخواست موږ دا وکړو چې یاره د پردي سړي دپاره د پردی پارټۍ دپاره د بلې صوبې نه د راغلي د سړي دپاره او د بل صوبې د بل ځای نه د راغلي کس دپاره چې کوم دی خپله محله خپل کور او خپل خاندان چې کوم دی په دې کې د یو بل سره مه جنګېږئ